فمن كان منكم پس هغه څوک چې منکم لتاسو نه مریض او به اذن یا تکلیف وي من رأسه د پسر ففدیه من صيام نو بس فدیه دی ورکی د روزونه او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانه. نو وسو په حالت احرام کې سر کټ کول یا سر خریول دا چې کوم ممنوع دي ټکني نه بخریو سره په حالت احرام کې څنګه دا سر خریل دا د احرام د کولاویدلو علامت دی. نو دیو په حالت احرام کې سر نشي کټ کول، سر نه کټ کول شي نه خریل شي، دواړه کار نشي، نه کسر کول شي نه حلق کول شي په حالت احرام کې. او کوم سړی مجبور شو په سر کې چې کوم دې تکلیف راغی او دی مجبور شو چې دی اوس دا وخت اخري. لکه صحابي دی کعب بن عجرة رضی الله عنه هغه په سر کې سپږ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې خپل سر خریل غواړي هغه ته وی او نبی یا چې کوم دی شپږ مسکینانو له 3 ساعه غنم ورکا یا 3 روزي ونیسه دا غن ورستو یا سر بخره. مطلب دا دغه فدیه د فدیه به ورکای چې سر خریست په حالت احرام کې نو خریل خو نشته نو ته مجبور شو بیا سر خری نو دا فدیه به ورکای یا به قربانی ده قربانی وکای یا به کوم دی شپږ مسکینانو له نیم ساعه غنم ورکای 3 ساعه نیم ساعه شپږ مسکینانو له او یا به 3 روزي نیسه دا د فدیه او دا فدیه دی ورنکړو سر شخری. فمن كان بساسو منكم شيء لتاسو نوي مريض او به اذن یا تکلیف وی من رأسه د بصر کې ففدیه پس فدیه من صيام دروجونه او صدقه یا د صدقینا او نسک یا د قربانه. صدقه او دروجو مقدار دا چې کوم دی په دغه کې په قران مجید کې ذکر نه دی. د نبی عليه الصلاه والسلام کعب بن عجرة رضی الله عنه ته چې کوم دی فرمایلی چې یا چې کوم دی شپږ مسکینانو له 3 ساعه غنم ورکړي نیم ساعه ولا ورکړي او یا چې کوم دی 3 روزي ونیسه. دا د نبی عليه السلام د حدیث ته ثابت دی. فاذا منتم بهر کو تاسو په امن کې شئ فمن تمتع پس هغه څوک چې پیدا واخلي بالعمره دی د عمرینا الى الحج حج پورې فمستيسر پس هغه څه چې آسان وي من الحج د قربانه هغه څه په لازم دي فمستيسر پس هغه څه لازم دي من الحج د قربانه فمستيسر پس هغه څه لازم دي چې آسان وي من الحج د قربانه. نو حج دا چې کوم دی په 3 قسمه دي. یو ته چې کوم دی حج قران ویل شي، یو ته حج تمتع ویل شي، یو ته حج افراد ویل شي. حج افراد هغه ته ویل شي چې یو کس صرف او صرف د حج په ایامو کې یعنی د حج په ورځو کې د حج په میاشتو کې صرف حج کوي عمره ورسره کوي. دې د حج افراد ویل شي. په دې سړي باندې بیا قرباني نشته. د حج افراد کې قرباني نشته. بل چې کوم دی حج تمتع دی نو حج تمتع عید ویل شي چې د حج په میاشتو کې یعنی د شوال نه وروسته د حج لړ شي چې کوم دی رومبي عمره وکي او بیا چې کوم دی د عمره ټول احکامات پوره کړي دغه نه وروسته احرام پرانځي احرام دی حلال شي یعنی د احرام د حالت نه اوزي دی حلال شي نو خپل سر وغیرہ اخري نو دی عمره پوره کړي د عمرې نه وروسته احرام کولو کی چې کله احرام کولو کی نو د حج د لپاره دی دوباره احرام وتړي په دویم احرام کې چې کوم دی بیا حج وکړي نو بیا عمره وکړي احرام پرانځي دوباره د حج د لپاره دوباره احرام وتړي او حج عام طور زمون پاکستانیان دا کې د حج تمتع ویل شي نو عمره وکړي او حج وکړي د حج په ایام سره په ورځو کې وکړي یعنی د حج کې میاشت اشهر حج وته ویل شي باغې کې نو د حج تمتع ویل شي عمره وکړي او هم حج کی خو په جدا احرامونو کې دریم چې کوم دی حج قران ملاویدو ته ویل شي یو ځای کې دوه ویل شي نو حج قران هغه ته ویل شي چې په یو احرام کې مون به عمره وکي او چې څنګه عمره ختم شي د حج ایام شروع شي نو حج د لپاره بیا بل احرام نه تړي په دک یو احرام کې هم حج وکي او عمره نو د بیا چې کوم دی حج قران ویل شي نو په حج قران او په حج تمتع په دې کې قرباني شته د دې بخامخه قرباني کوي په حج قران او حج تمتع دې کې به قرباني کوي په حج افراد کې قرباني نشته چې صرف حج کوي عمره نه کوي د حج چې کوم ایام دي کوم میاشتې دي په دې کې صرف او صرف حج کوي عمره پکې ونګي په دې سړي باندې بیا قرباني نشته ځکه دا قرباني دا د حج او د عمره د دې چې کوم شکریا ده دا قرباني د حج او د عمره چې دواړه په یو ځای کړل دا چې کوم دي د دې شکریا ده زمون په نسبت باندې حج قران افضل لي وې کې مشقت زیات دي په یو
احرام کې احرام نه کولاوي په یو احرام کې هم حج کو کې هم عمره وکړي او امام مالک رحمه الله وی چې حج تمتع بهتر دی ځکه قران مجید کې ذکر دی او امام شافعي سی وی چې حج افراد افضل دی دا درې قسم حج دی په دې دوه کې چې کوم دی قرباني شته دی په دې یو کې نشته دی فمن بس هاذ تمتع چې پیدا واسطه بالعمره دی د عمره الى الحج حج پوری نو به عمره وکړه ورپسې بیا حج وکړه فمستيسر نو پس هغه لازم دی چې کوم آسان وي من الحج د قربانینا بس د چې کوم دی قربان دغه وکړه دا حج او عمره دواړه وکړه نو د دې شکرانه ده شکرانه ده چې دې بچ کوم دی قرباني کوم چې کوم شي وته آساني کو ګډ وته آساني کو بيزه وته آساني کو خو ته کوم شي وته آساني نو هغه دی قرباني کی فمستيسر پس هغه شی چې آسان وي ته من الحج د قربانینا فمن لم يجد پس هغه سوګو چې وینه مونته قرباني کو نه مونتلا فصيام نو چې حج تمتع او په حج قران کې یا د چې کوم دی قرباني وته ملاو نشوله وینه مونتلا ته کې ونه قرباني او یا دا چې دی غریب او د قرباني علالول وصل دوه صورتونه یا اون مونتلا یا دی غریب او د قرباني دغه چې کوم دی وصل بیا الله پاک فرمایي چې فمن لم يجد پس هغه سوګو چې وینه مونتلا قرباني فالصيام پس روجي دي 3 ايام درې ورځې په الحج په حج کې و7 او روجي دي اذا رجعتم هرګه دي واپس په حج تمتع کې او په حج قران کې په دې دواړو کې چې د قرباني وس نشته دي نو دی به لس روجي نشي نو دا درې روجي په ايام حج کې نشي حج کې مې ورځې دي تر نحمز الحجې پورې نحمز الحجې پورې دی روجي نشي نحمز الحجې پورې به دا درې روجي پوره کوي سو روجي درې روجي به تر نحمز الحجې پورې پوره کوي چې کم سړی د قرباني وس نه لري او د قرباني ملو نشو او دویم دا وروجي دا د طبيعي اختیار د شر کړی شي او کلی کې نشي په لارې نشي حج ختم شي هغه ورسره د الته کې پاتې کیږي الته کې دی نشي او کنه کلی تر یو کلی کې دی نشي د دې وروجي به اختیار ورته دا درې روجي به خامخه دا به د حج په ایامو کې د حج په ورځو کې نشي نو فمن لم يجد پس هغه څوک چې نمومي قرباني نفصيام نفس روجي دي 3 ايام درې ورځې په الحج په حج کې یعنی په ایام الحج حج پر ورځو و7 او روجي دي اذا رجعتم هرګل تاسو واپس شي اذا رجعتم هرګل تاسو واپس شي نو تلك 10 كامله نو دا لس پوره دا روجي لس ذالک دا د هغه چا د پاره لمن لم يكن لمن هغه سوګو لم يكن چې نوی اهله اهل ددو یعنی کور والا ددو حاضر المسجد الحرامي وسیدونکي په مسجد حرام کې اوس دغه بل یو د رسم جاهلیت طرف ته اشاره کوي د مشرکین دا یو رسم او دغه یو رواج او دغه په ذهن کې یو خبره و چې حج تمتع شو یا حج قران شو یعنی حج او عمره دا د حج په ورځو کې نشي کول او دا باغی ګناه ګڼل چې عمره او حج دا دواړه چې کوم دي د حج په ورځو کې نشي یو ځای کول دا ګناه ده یعنی صرف حج وکړي دا به دې ګناه ګڼل الله پاک يهود اغي دا غي جاهلی رسم دغه تردید وکړ الله او فرمایل چې دا خبره د هغه چا د پاره ده کوم چې د حرم په حدود کې دنه صحبت کی چې کم خلک دغه میقات په حرم کې دنه یا حرم دغه چې کوم دی میقات د هغه ځای دی احرام تل چې کوم د حرم اوسیدونکو دي نو هغه د حج په ورځو کې عمره نشي کولی د حج په میاشتو کې عمره نشي کولی ځکه دی هو هر ټیم چې کوم دی راتلی شي عمره کوي البته کوم خلک چې د بهر نه راځي د بهر نه خلک راځي د هغه حج او عمره دواړه چې کوم د حج په ورځو کې کوي البته د حج چې کوم 15 ورځې دي نو په دغه 15 ورځو کې دی عمره نشي کولی عمره مکروه ده چې وکړل نو کیږي خو مکروه ځکه چې د حج ورځې 15 ورځې چې کوم د حج دا د حج ورځې دي نو د حج د لوی عبادت دی او عمره په نسبت د حج باندې وړوکی عبادت دی نو دغه ورځې د حج لپاره مخصوص دي په دغه کې صرف حج کوي او چې عمره وکړل نو کیږي خو سره د کراهت او نور د دینه مخکې چې کوم ورځې دي نو دغه چې کوم دی عمره کوي د حج نه مخکې کوم چې ایام الحج اشهر الحج و د حج د میاشتې شوال نه وروسته دغه کې چې کوم دی عمره کوي نو کافرانو په ذهن کې دا خیال د مشرکین مکه چې دا عمره دا به د حج په ورځو کې نشي کوي نو الله پاک دغه تردید وکړ الله فرمایي چې دا خبره ده هغه چا د پاره ده چې کوم د حرم اوسیدونکي دي هر ټیم عمره کوي شي د حج نه پاسیم کوي شي د حج نه مخکې کوي شي او کوم خلک چې د حج د پاره راځي
نو هغه ټیکټ هم ډیر لګي، تکلیف هم ډیر زیاتی، هغه په یو ورځ باندې دوه ولې هم حج کوي او عمره کوي. عام طور زموږ خلک د حج تمتع کوي. ذالک بدا خبره تاسو چې کوم خبره کوي چې دلته حج په ورځ کې عمره نشته دا به دي ګناه ګڼله. نو الله وی ذالک دا هغه چا ذالک دا خبره لمن دا هغه چا د پاره دا لم یکن چې نوی اهله اهل داغه یعنی کور والد هغه حاضر المسجد الحرام د مسجد نوی کور والد هغه حاضر اوسیدونکي المسجد الحرام په مسجد حرام یعنی په مسجد حرام کې څوک پاتې کېدونکي نوی. دا خبره هغه چا د پاره ده چې داغي ذالک دا لم یکن چې نوی اهله کور والد هغه حاضر المسجد الحرام چې اوسیدونکي په مسجد حرام کې چې کوم خلک په مسجد حرام کې اوسیدونکي نوي نو دغه د بار د عمرې اجازه شته دي د حج په میاشتو کې. او چې کوم خلک د حرم شریف کې دنه پاتې کیږي دغه کور دن نوي الته کې پاتې کیږي نو هغه بیا د حج په ورځو کې چې کوم لري عمره نشي کولی. واتقوا الله ويرجع الله نه وعلموا او پوهیږي چې ان الله بشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی. اوس دې الله پاک جل جلاله او فرمایل چې تاسو کوم د حج احکام مې ته بیان کړل نو په دې کې به غفلت نه کوئ او قصدن په دې کې غلطي هم نه کوئ ځکه چې الله پاک جل په دې باندې خپکی او سخت عذاب ورکوي.